الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه عبده ورسوله محمد عبادة الأوثان وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته. إمام الأنبياء بلا اختلاف وتاج الأصفياء بلا اختلال وختم الرسل بالصدر المعلى نبي هاشمي ذي جمال. وما القرآن مخلوقا تعالى كلام الرب عن جنس المقال. أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا. وقال تعالى في كلامه المجيد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله رب العالمين پمن اوتا سبحان الوی فضل انعام احسان کړی دی چې په تمام مخلوقات کې اشرف المخلوقات انسانان پیدا کړی. بلوی فضل انعام احسان الله پاک پمن اوتا سدا کړی دی چې په اشرف المخلوقات انسانانو کې مسلمانان پیدا کړی. په هغه دین باندې الله پاک من اوتا پیدا کړی چې هغه دین اسلام دی. دا الله رب العالمین پنیز باندې مقبول دین اسلام دی. د دین اسلام نه علاوه سمر ادیان دي د ټول ته کفر ویل شي. دا الله رب العالمین پنیز باندې دا غیر مقبول دینونه دي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. چاچه د دین اسلام نه علاوه بل دین قبول کو الله رب العالمین به هیڅ کله دا دین قبول نکي. دا دین به قبل ول نشي. دغه دین اسلام الله رب العالمین من او تاسو ته نصیب کړی دی. بل الله رب العالمین من او تاسو باندې لوی فضل انعام احسان دادي چې په اسلام کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی کېدل
یقینا دا هم لوی انعام احسان دی هغه وخت پوری با جنت تبل امت نه داخليږي تر کوم وخت پوری د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت جنت ته نه داخل شي او دا بیا زموږ استاد ایمان دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد هیڅ قسم نبی دنیا ته نه راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت نه بعد بل امت دنیا ته نه راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم زه د ټولو پیغمبرانو اخیرنی نبی یم او تاسو د ټولو امتیانو اخیرنی امت قیامت پوری د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد بل هیڅ قسم نبی نه راځي او دا زموږ استاد ایمان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد قبل چا د نبوت دعوا وکړه که هر قسم نبی وي که اصلي وي که نقلي وي که هغه حقیقي وي که ذلی بروزی وي هر قسم د نبوت دعوا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد چا وکړه نو دا سړی په اتفاق د اهل اسلام سره د اسلام د دایرې نه خارج او کافر ګڼل شي دغه دین اسلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخیرنی نبی دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد هیڅ قسم نبی دنیا ته نه راځي د دین اسلام د هدایت لپاره الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے کتاب قرآن مجید ورکړی دی او قرآن مجید د الله پاک په آسمانی کتابونو کې اخیرنی کتاب قرآن کریم نه بعد بل هیڅ قسم کتاب الله پاک دنیا ته د هدایت د پاره نه رالیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې اسلام دین کتابونو اختتام وشو کم کتاب ملو شو قرآن کریم نبوت ملو شو د ټولو پیغمبرانو اخیرنی کم امت ملو شو د ټولو امتونو اخیرنی کم دین ملو شو د ټولو ادیان اخیرنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ملو شو دا دین اسلام منګو تاسو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا دین او دا صحابه کرام دا دین منګو تاسو ته رسول دي دا ډېر زیات تکالیف کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسلام دعوت شروع کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمن د ټول نلوی دشمن چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت فرعون ویل شي هغه ابو جهل دا ابو جهل خپل نوم عمر ابن هشام او د کنیت ابو الحکم دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخترین دشمن د مسلمانانو صحابه کرام توی کچره دا نبی بر حق وی دا کتاب قرآن مجید حق وی نو زمنګ نه وړاندې بچا پدې کې وړاندې وال نه وکړي د ټول اول به من منلې او ابو جهل به وی صحابه کرام بیا یادول چې تاسو کمزوري ضعیفانی ک نبی کریم صلی الله علیه وسلم واقعتا پیغمبر او نبی وی یقینا د مرګتیا با مالدار خلکو کړي و لیکن موږ سرداران د مرګتیا نه کو ځکه دا نبی نه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلک لقب ورکو ابو جهل دی ابو جهل بوی عزت مندم قرآن کریم کے اللہ رب العالمین دد انجام ذکر کی ان شجرت الزقوم طعام الاثیم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوا الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم تابزان تعزت من دی ساده پر انجام جهنم دی د جهنم هغه شجره زقوم چې وتویل شي هغه سا خوراک دی د جهنم هغه ګرمي وبو د جهنميانو وینې زوي دا ساده پر خوراک دی دا چې جوش به وਹੀ په جهنم کې لکه څنګه چې په کټوي کې یو وب جوش وي دا شان د جهنم دا اور دا بر دي کافر جهنمي دا ابو جهل په خېټه کې جوش وي دا د ابو جهل هغه خوراکو الله رب العالمین د انجام څنګه کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دشمنی کړی و د بدر په موقع باندې د دوه ماشومان صحابه کرامو حضرت معاذ او حضرت معوذ داغي په لاس باندې الله پاک دی هلاک دې چې کله را وګرځیدو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دومره دشمنی او دومره تکبر کو چې کله دې ماشومان را وګرځو د بدر په موقع باندې د زخمی حالت کې حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه غالبا غیر او رسیدل او د دې ابو جهل سردار سره کټ کو ابو جهل وای زما دا سر لګ غټ کټ کا تنه سر نزدیک کټ کا چې دا معلومیږي چې دا د سردار سر دی
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایا چې په جن می څنګه بد شي په دې وخت کې می داغې نه زیات بد شي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دشمن انجام. د دین علاوه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل دشمن دی ابو لهب. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خاندان کې د ټول اولنی دشمن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سکترو ابو لهب. د خپل نوم عبد العزى د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دومره دشمنی و چې د په دوه بچو باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوه لوریان واده وي. حضرت زینب رضی الله عنها، حضرت ام کلثوم رضی الله عنها، غالبا دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوه لوریان په دې ابو جهل په دوه بچو باندې واده وي. کله چې نبی علیہ السلام د اسلام دعوت شروع کړ د دې بچو ته وی دا دواړه لوریان ورته طلاق کړي. د دې یو زیو دا غنو عتیبه هغه لاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لورم طلاق کړه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې لاړې ټوکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعا وکړه یا الله په د باندې د ځنګل پسپو کې اوس په مسلط کا یو پیر په سفر باندې روان دي د شپې دوران دي ځنګل سره خوا کې سفر راغی ملګرو ته وی چې ماته پیغمبر علیہ السلام په دعا کړی دا خیریه کړی دي نو مال هاذا په خپل اسباب او سامان کې محفوظ کړي. هغه ټول سامان راغون کو او په دې کې پټ کو چې د باندې ځنګل زناور حمله ونکړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دشمنی ګستاخیه کړې و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام له تکلیف ورکړو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام توهین کړو. نبی علیہ السلام بد دعا په ولګیدل. شپشپا پشپکی د ځنګل نه زمری راغی ا ځنګل زمری لګیا دي سامان لټي پخپو باندې په پنجو باندې سامان ته اخوا کو او دا عتیبه دا کافر دا ابو لهب زوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګستاخ د سامان نه راوستو او ځان سره ځنګل ته یوړو. هغه طریقې سره د هلاکت راغی. دا د ابو لهب زوی ابو لهب د بیبي وا ام جمیل هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخترین دشمنه. کله چې سورہ الحب نازل شو قران کریم کې الله رب العالمین سورۃ نازل کو تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. کله چې دا سورۃ نازل شو ام جمیل ابو لهب بیبي اغراغلا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حرم شریف کې ناز دي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره دي. په دې وخت کې ابو لهب بیبي ځان سره کان راخستري په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې حمله کول د پاره. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاچی دا دا ابو لهب خزدا اغراغلا ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې تاسو دا چاچی را روانه ده د سرکان پلاس دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا مانشلی دي. الله رب العالمین د دې پسترګ باندې پردی راوستي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم اونلید. په دې وخت کې واپس لاړه. د دې دشمنی بداوا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د کور نه راوته دی بازغی راغون کړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په لار باندې چولو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل مبارک کې ازغی لاړ شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره دشمنی لیکن نبی علیہ السلام د اسلام دعوت نه پریدي. ابو لهب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسیو چې نبی علیہ السلام بچا ته دعوت ورکو دی ابو لهب وتوی وای د خبره ما اوري دا دروغجن دي د خپل دین پرې خېری دی د خلک په منځ کې جدایي راولي دی د خلک د خپل دین نه اړي. ابو لهب انجام څنګه شو کله چې د بدر غزا وشو د بدر د غزا نه بعد د ابو لهب په وجود باندې نه راو قتل د هغه دانې د وجه نه دی هلاک شو. هلاکت څنګه خو په خواله نه ورتل دا غیوی دانې د وجه ټول وجود ښه شو کور والا خلکو پرې خودو اسینا چې د وجه نه مونږ تر دانې دا بیماری منتقل شي. دی په یو کمره کې پروت دی تر دې پورې چې کله هلاک شو وفات شو دا غینه بعد 3 ورځې پورې د دفن کول تنظیم نشته تر دې چې وجود نسخاب وی روان شو. کور والا خلکو د لپاره په مزدوري باندې دوه د حبشو مزدوران راوصل چې دا سړی تاسو دفن کړي. هغه ولا کند او کنستلا په لرګو باندې ټیری ورکی هغه نه بعد په کند کې وګرځو د پاسه په کانی واچول خوري په واچر په دې طریقې سره الله پاک ابو لهب هلاک. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دشمنی و یو بل کافر دی ولید ابن مغیره دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخترین دشمنو. حالداري چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تډیر پیر علیہ السلام دعوت ورکړ
دی ولید ابن مغیرہ نبی علیہ السلام په یادو نبی علیہ السلام تراغي وې ته چې وې چې په ما باندې وحی راځي نو ته په دې قوم کې غریب سړی تا سره هونه دنیا شته نه دی خاندان کې څوک مرګتیا کوي نه دی مال شته نه دی بچی شته ستا خو څوک هم نشته ته یو یتیم پاتې شې ستا خو څوک مرګري نشته چې په تا باندې وحی نازلېږي زه د قریشو د ټولو سردار یم ولید ابن مغیرہ د ټولو قریشو سردارو دی په قریشو کې د عمر په لحاظ سره ډېر وړاندې د بچو په لحاظ سره ددو 19 بچو د بچو په لحاظ سره ډېرو مال دولت هم سره ډېر زیاتو نو په دې لحاظ سره که دا نبوت راتلی او دا پیغمبري راتلی دا وحی راتلی دا په کار داره چې په ما نازلې ده په ځای د دې چې په تا غوندې یو غریب سړي باندې نازلېږي او بل د بنو سریق ثقیف قبیلې ابو مسعود ثقفي چې د خپلې قبیلې سردار دی په کار داره چې دا وحی راتله په هغه راتله نو په تا باندې راځي قرآن کریم کې الله رب العالمین آیت نازل کړ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ایا دا خلق زما رحمت تقسیمي دا نبوت نازلوم دی زما د نبوت تقسیم کوي چې نبوت راځي په ولید ابن مغیرہ کافر دی راشي نبوت راځي په ابو مسعود ثقفي د بنو ثقيف قبيله په سردار دی راشي زما د نبوت تقسیم دی کې دغه انجام بیا څنګه شو دی د بدر په موقع باندې وفات شو د بدر په موقع باندې قتل کړی شو حال داري چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه خلق دي یو پیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی کافران پر اسلام دعوت ورکړي دی ولید ابن مغیرہ نضر ابن حارث عتبہ عتیبہ معتب ابو جہل ابو لہب دی سرداران پر اسلام دعوت ورکړي او په دې دوران کې حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ پسترګو یو نابینا صحابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته توجه ورنکړه ځکه د نبی علیہ السلام خیال دو چې دا لوی سرداران دي چې د ایمان قبول کی ډیر مسلمانانو ته پکې مکمل شي اسلام به مضبوط شي مسلمانان به مضبوط شي حال دار چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی پاک وحی نازل کړ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى دا سورة عبس الله پاک نازل کړ نبی علیہ السلام ته او فرمایل تنبیه الله پاک ورکړه زورنه ورکړه چې تو یو کمزوري یو نابینا یو اعلی درجه صحابي ته توجه نه ورکې او د قریشو د سردارانو ته توجه ورکې بیا بچ کلا عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه راتلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم با هغه تخبل صادر مبارک ورو وای دا هغه سړی دی چې دغه د وجه ما تخبل رب العالمین تنبیه را کړی دا او دی قریشو سردارانو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت ورکو لیکن دی نه قبلو یو بل سړی دی دا غنم دی نضر ابن حارث دم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخترین دشمن دی د قریشو په سردارانو کې لوی سردار دی کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قران کریم په آیاتونو کې په قران کریم سوراتونو کې د عادیانو سمودیانو واقعات بیانول دا نضر ابن حارث دی بلاړو دبر پخوانو د رومیانو د فارسیانو د قصو کتابونه راوړل او ځان سره به ګانو والا ډمه راوستلې هغه به کینولې چې کوم سړی به مسلمان شو هغه باندې به جرګه وکړه هغه ته به هغه ګانو والا ډمو درولا هغه به ګانو ویلې قصې به وورولې و یو ګورا تر دې سړی مرګتیا کې وګوره زمونږ د پخوانو سردارانو حال وګوره څومره پهلوانان مالدار خلک تیر شوی دي د مرګتیا مکو نن زموږ د مسلمانانو حال دا دی موږ مسلمانان یو کله چې موږ مسلمان باندې خوشحالي راشي موږ مسلمان پاغي کې هغه د نضر ابن حارث طریقه ژوند کو نضر ابن حارث هغه بګانو والا ډمو درولا موږ مسلمانان چې کله خادي کو مسلمانان چې واده کو مسلمانان چې جلسه کو مسلمانان چې خوشحالي کو پاغي کې موږ د ګانو پروګرام د اسلام خلاف کافر با صحابه کرام او مسلمانان خپل خلق به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پګانو باندې منکو پکار دادا چې موږ مسلمانان د ګانو ځانو ساتو اوسم د انتخاباتو د بلدیاتی انتخاباتو ورځې جلسه چې کلوي هغه ابتدا پزید دي چې د قران د تلاوت نوشي ابتدا پزید دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صفات نوشي
هغه کې افتتاح پس کیږي په غانو کیږي په دمتوب کیږي په فحاشه کیږي په فضولیات کیږي په اسراف کیږي په ګناه کیږي د الله په بغاوت کیږي د اسلام په بغاوت کیږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دشمنی کیږي موږ مسلمانانو سم نه پیو د غانو بنیاد د کم ځای نه دی د نبی علیہ السلام د دشمنی نه نظر ابن حارث په ډمه راوستي موږ مسلمانان چې کله وادي د جمعه د چاندې لپاره موږ پیسې نه ورکو په جمعه کې 100 روپۍ لګي چاندا نه ورکو په جمعه کې 200-300 روپۍ میاش لګي نه ورکو خو چې کله ډمتوبي پاغي کې موږ بیا ډمه راولو او سمباج مسلمانان داسې شتا ډمه راولو کنه راولو اوس پښتانم داسې وي پر دې لور خورځان ته پکړه ودري سچلي يرجي بسوک نو مجبوري ده نو خداستا مجبوري ده د نظر ابن حارث د پیغمبر د دشمن طریقې اختیارې دا ستا مجبوري ده پیغمبر ته تکلیف رسې دا ستا مجبوري ده امام الانبیاء د چا د مخه چې دنیا پیدا را اغله تکلیف ورکې ستا خو ډیره عجیبه مجبوري ده مسلمانا کم از کم د دې فضولیات نه قلار شه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمنانو یو بل سړیو اسود ابن مطلب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله پلار باندې تلو د بستر کې والي وګوري کنا دا غسړی دي چې دی وي چې موږ ته بده موږ د قیصر او د کسرا چې کوم حکومتونه دي هغه به موږ روانو او دا غسړی دي چې دی وي چې جنت ته موږ ځو نبی علیہ السلام پسې به خندا کوله سترګې به والي او چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وړیدو بیا ور پسې شپېری وال لاسونه به پړقول اسود ابن مطلب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخترین دشمن دی الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم صالح جبرئیل السلام یو پیر نبی علیہ السلام په حرم شریف کې دی جبرئیل السلام راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دې سړی ته وګورې سترګې وای د کار به غم شته نه کار د کار موک لګ وخت بعد دې پسترګو باندې وړون شو بچو ته وی راشه دا پسترګو کې غشي شي بچو ته څه خوشتنه په دې طریقې سره دې وړون شو او دومره خطرناکه طریقې سره الله پاک دې هلاک نن سبا سترګې څوک وي علماء پسې ډرامې کوونکي نن سبا لاسونه څوک پړقای کله چې ماقام شي کنترباز کمتره پار کوټي توخيږي او هغه ځای باندې لاسونه پړقای شپېلی وي شپېلی ولا چا کار بلوز مدرسه کې ماوي زما خیال دا دلته کمتر بازان لاسونه پړقای او دا دلته دا کمتر والا شپېلی وي مدرسې ته تلم ما زیګر د مانځ ټیم التم کمتر بازان یو خو اذان شروع دي بل خو شپېلی شروع اي مسلمانه تشپېلی وي ته د شپېلو بنیاد لګو ګوره قرآن کریم کې الله پاک د دې کافرانو طریقه نقل کړي وما كان صلاه من البيت الا مكاء وتصديه کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت شروع کو کافرانو بلاسونه پړقول کافرانو بشپېلی وال نن موږ مسلمان دي کمتر ساتي د کوټي بچت په ولاړی پردو زنانو ته پلچت باندې ګوري او شپېلی به وي دې ته نه ګوري چې زما د دې چت نه پردي کورونه ښکاري دې ته نه ګوري چې دا شپېلی وام په دې باندې چا طریقه ژوند کو دې ته نه ګوري چې په جمعات کې اذان شروع دي او د شپېلی وام زه په دې خپل وګونو دلته کم تر بازان اورم زم د الله پاک هر ته دعوت مو ورکوا آیت په دې نه پیږي چې دا شپېلی وي په دې شپېلی کې خدای اسود ابن مطلب تابعداري دا پیغمبر د دشمن طریقې ژوند کړی دا کمتر ته دې د پاره ساتلې دي چې لاسونه پړقې کمتر دې لپاره ساتلې دي چې شپېلی وي مسلمانا کدا بچی تعالی معمولی د لسر په نقصان کی یو ګلاس مات کی بچی سره خفغان کی خو بچی د کافر طریقې اختیار کی نو پاغه دې کې تشپېلو باندې نه خپکیږي مولوی سے محترم تلار ورکی دل ترش مولوی سے اغا پلاران چاگی بچو تر کمتر اجازت ورکی لگ دا اللہ دا قہر نیرو کی کمتر ساتا لکه د چلګو پشان ساته ډوډۍ وتا چوا دانه وتا چوا سو وتا چې خوراک پکوا خدا سے مکوا چې لاسونه پړقې او هغه د پردې کم تر رااله وترکور نه کم ترې پاسه او بیا ما خام او مازیګر او د اذان او د جمع ټیم نه ګوري او پشپېلو دي سړی شپېلی وي په خله کې ګوتې ورکې شور دي شروع کړي او شپېلی وي ته پدې نه پیږي چې د جمعات نه اذان وشو التا आवाज کیږي الله اکبر التا आवाज کیږي حي علی الصلاه التا आवाज کیږي حي علی الفلاح او تدل تلګیا د کم تر تشپېلی وي ولې ته کم تر ته پاتې شو ته الله دې کم تر له پیدا کړی ولې ته پدې نه پیته جمعات نه اذان دي ناری نو تکي
تو په دې نه پوهېږي سحر چې تا ته آواز وشي الصلاة خیر من النوم، خوب چې دی د خوب نه مونځ بهتر دی، ته په دغه ځای کې کنترباز او ده پروت دی. ته په دې نه پوهېږي چې د جومات نه آواز وشو حی علی الصلاة حی علی الفلاح آواز وشو او ته په دغه ځای کې شپېلې وې. ولې دا جومات د اذان د بوډاګانو دپاره وشو، دا د ماشومانو دپاره وشو، دا صرف د سپین ږیرو دپاره وشو، دا تا دپاره کېږي. ځوانه چې شپېلې وې جومات ته راشه. موږ مسلمانان یو. طریقه د شپېلو د کافر ده. مسلمان شپېلې وایي که نه وایي؟ لاسونه پړقي کمتربازان الله نه ویریږي، کمتر ډېرې ساته. په حرمینو کې هم کمترې شته. تاسو به ګوري نه ورته څوک شپېلې وایي نه ورته څوک لاسونه پړقوي. څوک هم چې تلي تاسو به کتلي، تاسو له په خپله باندې غنم دانې هلته خوراکه اخلي که نه اخلي؟ الله دې موږ او تاسو بار بار بوزي. زموږ د مسلمانان ملګري چې عمرې حج دپاره لاړ شي د یا کمتر د په خپله خوراک اچي، خو نه هلته څوک لاس پړقي نه څوک شپېلې وایي. نو د کمترو ساتل که د چرګو په شانې خو جایز دي، خو که د یهودو په شانې او د مشرکانو په شانې د شپېلو او د لاسونو پړقولو سره دا بیا ګناه ده. دومره سختترین حکم دی. کم سړی چې کمترې ساتي او شپېلې او لاسونه پړقوي په دې سړي به سلام نه اچي. څومره سخت ده او طریقه د چا ده؟ لاسونه پړقول کار د مسلمانانو نه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به سلام په دې طریقې سره موږ ته راوړي دي. نن موږ مسلمانان د خپل اسلام نه غافل یو. نن کافر لګیا دي د یو منسوبي تحت د اسلام په یو سیس پسې خندا کوي. تاسو به خبر یې کله کافر یو منسوبه تیار کی یو سړی ودري هغه دې په مانځه کې ګډا شروع کا. طریقه د چا روانه ده؟ دا منسوبي دي. یا مخکره ده کې تاسو خبر یې زمونږ په علاقه کې په ضلع 400 کې یو منحوس بد شکله پاسېدو او د الله کتاب یې وسوځو. او بیا عجیبه دا ده وایي دا لیونی و. د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس دامت برکاتهم العالیه د وینا مطابق چې لیونی د انګلیش کتاب نه سوځي، اخبار نه سوځي، ځان نه سوځي، بچی نه سوځي، د الله کتاب سوځي. دا د کافرانو د اسلام خلاف منسوبې دي. لیکن موږ مسلمان اوس هم غافل یو. موږ مسلمانان ځوانان اوس هم په فضولیاتو کې لګیا یو. څوک په کرکټ کې ځواني زړوي، څوک په ګډاګانو کې ځواني زړوي، څوک په شپېلو کې ځواني زړوي، او څوک یو د ګناه کار، څوک د بل د ګناه کار. موږ دې الله نه پیدا کړي. د خپل اسلام قدر وکړو. دا منسوبې د کافرانو د پخوا نه دي. الله پاک به دا ناکامه کوي. لیکن موږ او تاسو به په خپل زړه کې د اسلام قدر احترام ساتو. کم از کم چام چې کمترې ساتلي دي کمترې ساتئ، خیر دې ساتئ، خو په طریقه د شریعت. کمترې داسې مه کوئ چې اوس ته لړ شي یو رالی چوکوتو نیسو کمترې مړې کې. نه دام ظلم دی. کور کې ساته که په خپله پاسې دی که نه، خو داسې مه کوه چې په لاره باندې ته روان هم اسمان ته ګوري او که په کور کې هم اسمان ته ګوري. په کور کې د نه څوک کار نه شي کولی او کله کله پکې لا داسې یو پسې کاڼي لوټ هم ولي، هلته کېناسته او دلته کېناسته، بیا پکې کله کله د چا په سر باندې کاڼي را پروزي یا د چا کور ته پروزي. دا طریقه ښه نه ده. الله پاک دې موږ او تاسو ته د اسلام قدر احترام په زړونو کې پیدا کړي او موږ او تاسو ته الله جل شانه په خپل دین باندې استقامت نصیب کړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله پاک زموږ ګناهونه معاف کړي، د نیکۍ توفیق راکړي، د عزت د خوشحالو ژوند راکړي، موږ ټولو ته په خپل دین باندې استقامت نصیب کړي. په عقیده اهل سنت والجماعه علماء دیوبند مذهب حنفی باندې موږ ټول ته استقامت نصیب کړي. الله پاک زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. موږ چې سوې سموریدل په دې باندې اول ماته او بیا زموږ د ټولو ملګرو ته الله پاک عمل نصیب کړي. د جمعات په ابتدا نه تر دې وخت پورې څومره ملګرو اخلاص کړی دی، خدمت کړی دی، مالی جانی خدمت کړی دی. الله پاک دې په خپل دربار عالی کې قبول کړي. زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. ټول مسلمانان بیماران ته شفای کامله عاجله ورکړي. په تمام دنیا کې څومره مسلمانان تر دې دم وفات دي سره زموږ د والدي الله پاک مغفرت تامه نصیب کړي. څومره مسلمانان مسافر دي په خوشحالو سره خپل اهل او عیال ته واپس کړي. تمام مشکلات د مسافرو حل کړي. الله زموږ د دین او زموږ د دې وطن حفاظت کړي. موږ د دین اسلام د بی ادبینا د کافرانو د منسوبونا د ظالمانو فاسقانو فاسدانو د شروننا الله پاک موږ ټول ساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بخير كده